د نابالغه ماشوم او د نابالغه ماشومې جنازه. مسلمانانو ورونو، دې نه مخکې ویډیو کې مونږه د جنازې مکمل طریقه بیان کړې وه، خو دغه خبره پکې پاتې وه چې د نابالغه ماشوم او ماشومې جنازه به څنګه کول غواړي. نو مسلمانانو ورونو، نوره طریقه هماغه ده. دې نه مخکې ویډیو کې مونږه بیان کړې وه ټوله طریقه په تفصیل سره مونږه بیان کړې وه چې نیت دی، ورپسې ثنا ده، بیا ورپسې درود دی، بیا ورپسې دعا ده، اللهم اغفر لحینا. دا نور طریقه هماغه ده، خو دعا کې صرف فرق دی. د بالغې زنانه او بالغ سړي دپاره، لکه د سړي او د زنانه دپاره چې کومه دعا ده، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. دا شو د سړي او د زنانه دپاره به دغه دعا په اخره کې وي. نور ارسه هم یو رنګې دي، برابر دي ارسم. بیا د نابالغه ماشوم او ماشومې د دې دعا کې فرق دی چې کله دې نیت هم وکړو، درود دې مې ویلو، ثنا دې مې ویله، دعا ټیم شو، د څلورم تکبیر کې بیا دا وی چې د ماشوم دپاره، نابالغه ماشوم دپاره، اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. دا د نابالغه ماشوم دپاره، یعنی د هلک دپاره، ماشوم دپاره به دا دعا وي. بیا د نابالغه ماشومې دپاره، جنۍ دپاره، نابالغه چې وي، وړه وي، د هغې دپاره به دا دعا وي، اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا. صرف دا معمولی فرق دی پکې. نو دا شو د نابالغه ماشوم او ماشومې د جنازې طریقه. او دې نه مخکې مونږه په هغې طریقه کې څه خبرې کړې وې د نیت باره کې. بیا اکثر خلکو دا اعتراض کولو چې یاره جي نیت خو داسې او نیت داسې خبرې اړولې راړولې. نیت ما دا نه دی ویلي چې تاسو خامخا په خوله باندې یا د عربۍ نیت ووایئ یا د پښتو. زړه کې راوله، زړه نیت دا غوره دی، بهتر دی. زړه کې راوله چې یاره جي جنازه کومه، بس د زړه نیت بهتر دی. زړه کې راوله، الله د عمل کولو توفیق راکړي او په خبره باندې ځان پوهوئ. ویډیو صحیح په طریقه ګورئ، دا نه چې یو ټوټه خبرې وورئ بله ټوټه پرېږدئ. نه، ویډیو صحیح ګورئ، په تفصیل سره ګورئ، پوره یې ګورئ، نو انشاءالله دا خبره باندې به تاسو پوهیږئ. بیا به تاسو اعتراض نه کوئ، خبره مکمل ځان پوهی کوئ. اعتراض هغه سړی کوي چې یا په خبره نه یې پوهی یا خبره مکمل اورېدلې نه وي. نو الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ ته توفیق دا هم راکړي چې موږ په صحیح طریقې سره خبره واورو او بیا هماغسې زده کړو. دا ویډیو د نورو مسلمانانو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.